الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال الله تبارك في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ډیره شکریا د کو هغو خلکو هغو کسانو کمیټې جوانانو خاص کر د احکام منحیلو کلی وطن چې هغوی قرآن اوچات کو قرآن ته اهمیت ورکو قرآن په زړه کو خدای نه دعا ده خدای په دنیا و آخرت قرآن جدا ماکي قرآن نه د احکام ته د جوانانو ته علماو ته خپل براح نصیب وګرځولای کی د ټولو دعاونو قبولولو لپاره بلند او سره صلوات ختم کوي. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. قرآن عظمت په متعلق 2 منټه عینو آرایس پیش کړل. پروردگار عالم قرآن مجید کوم عظمت ده هغه داسې ده لکه څنګه پروردگار عالم ته کوم عظمت کائنات باندې مخلوقات باندې هر یو شی باندې حاصل ده اندیشان سره خدای کلام ته خدای کتاب ته خدای قرآن ته اندیشان سره عظمت حاصل ده نورو کتابو باندې نورو علوم باندې هر یو شی باندې. پروردگار عالم قرآن مجید کې خپل حبیب ته ارشاد کوي څه وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. واعظ و نصیحت وکا مؤمنانو ته اتواز و نصیحت پیدا ورکوي، یعنی چاته به پیدا نه ورکوي څوک څه کافر ده څوک څه مشرک ده څوک څه منافق ده. شعبان آقا داسې وایي څه خلق درې قسم ته دي. اصلا ځنه خلق قرآن باندې ایمان لري نه، ځنه خلق ایمان لري عمل نه ونې کوي، ځنه خلق دي چې ایمان اونې لري عمل اونې کوي. نو کچېرې مو سترګې وغړوو مو تاسو کلو وطنو کې وخت تېروو یو کیسان و زمیندار هغه چې کله تخم کري نو دا 5 حالاتو نه خالي نه ده. د غنم دانه د جوار دانه یا وریجه ده یا چای ده دا چې کله انسان اول ځمکې ته چوي ایدي اول حالات کې دا شي وي چې د غنم دانه د تیږې سر باندې ولویږي. که تیږې سر باندې ولوېده کیدای شي پیدا نه وکړي. دویم حالت دا شی دی کیدای شي تیږې سر باندې خاوره پرته وي دغه غنم دانه پټه کړي هغه لږ غوندې رشد وکړي خو کیدای شي هغه کمال ته نه ورسېږي. دریم دا چې دا غنم دانه چې یوه زمیندار خواري وکړله هغه تیږې نه یې لاندې راشي، ګرچې هغه د لاندې ځمکه نرمه ده زمینه فراهم ده خو پورته کیدای شي هغه کمال طرف ته نه ورسېږي. څلورم ورته د غنم دانه کیدای شي تیږې دپاره یعنی رکاوټ نه وي دې دپاره تیږه خاوره نرم ځمکه ورته میسر شي مهیا شي، خو کیدای شي دغې دانې سره سره ګند و بافار و واښه و ازغي مختلف قسم تشیونه ګنډیال او سره میش شي کیدای شي دا بیا یې خپل رشد و کمال ته نه ورسېږي. نو اخري یو حالت ده کچېرې یو زمیندار یو کسان غواړي څه ما دپاره دغه پټي نه څه تخم څه پیدا ما ته میسر شي نو دې ته پکار دی څه ځمکه هغه رکوټونه ونه برطرف شي اوبه ورته خپل ټیم باندې میلاو شي ځمکه ورته نرم شي دغه دانه څه اخ ټیم باندې کله پټي ته لاړه شي نو بیا هغوی ته پیدا ورکوي. اندیشان سره بېعینې ځنه وخت کې کیدای شي قرآن ځنو خلکو باندې چې هغوی زړونه تیږونه سخت دي هغوی باندې به اثر نه وکړي. ځنه خلک داسې دي چې نه زړونه یې لږ نرم دي کیدای شي وخته پورې اعمال ونې وکړي اثر ونې وکړي خو خواهشات نفساني ونې راشي بیا یې دوباره پرېږدي. خو ای حبیبه د ما مؤمنان څه کوم دي چې هغوی کبر و قیامت باندې اهل بیتو باندې تا باندې 1,24,000 انبیاو باندې باور ده ایمان ده هغوی که چیرې قرآن طرف ته متوجه کی واعظ و نصیحت ته کې هغوی باندې اثر کوي. سترګې وغړوو دور جدید ده چې ته د کمپین نه چلیږي ووټو دپاره څوره شغل څوره تیزۍ سره کمپین چلیږي. اندیشان سره سکول و کالج څه نوی تازه کولو کیږي څوره تیزۍ سره هغه دپاره کار کیږي کمپین چلیږي. نوی ډاکټر که راشي
چاهی هغه حیواناتو ډاکټر وي یعنی ځناورو ډاکټر وي یا بل چی یا انسان یا زړه ډاکټر د سترګو ډاکټر یو ډاکټر وشي هغه دپاره څومره کمپین چلیږي ډېر زیات تعداد کې یو مارکیټ یو نوی دکان یا یو وړوکی غوندې شی یو صابون یوه کپړه یا سپری یو خوشبو څه کله مارکیټ در وځي ټوله دنیا یې په سر اخیستې وي د هغه پرچار دپاره هغه کمپین څومره چلیږي هغه کمپینه کیدای شي ګناه نه خالي نه وي چون ناموس عزت یې کې خرابېږي د وقفې څه وخت ټي وي باندې هغه اکثر عزت کې خرابېږي خو کمپین تیزی سره روان دی راشو مو تاسو مسجد دپاره څومره کمپین چلو جوړوو یې ابدوو یې رنګ ورته لګوو فرش پکې چوو مو تاسو شیعه یو امام برگاه واقعا بهترین درسگاه ده چې تبلیغونه کیږي دې دپاره مو ډېر زیات کمپین چلو سوال دا ده چې قرآن دپاره څومره کمپین مو چلولی دی څومره سټرګل مو کړی دی څومره انرژي مو ضایع کړي دی څومره دولت مو خرج کړی دی څومره وخت مو ویر کړی دی یوه بیمار دپاره مو څومره کمپین چلو په کړونو دولت مو یوه بیمار درغونډوو ډېره ښه خبره ده هماغه یو بیمار که ټیک شولو هغه ته یوه ته پیدا ورسېدله که مړ شولو هغه ته پیدا هغه ته نقصان ورسېدلو خو یو نفس که چیرې چا زنده کو انسانیت یې زنده کو دې سره یې ما تعلق نشته ښه خبره ده خو ارسوی چې یو بیمار معاشرې کې وي هغه ته موږ ته دوره کلمې خورو زه ښه داسې یم چې کومې معاشرې کې کوم کلي وطن کې څه مسجد آباد نه دی قرآن مجید آباد نه دی هغه معاشره ټوله بیماره معاشره ده پکار ده چې موږ اندي دپاره هم دوره پیسې راټولې کړو اندی دپاره پکار دی موږ اندوره وخت ویر کو اندی باندې پکار دی موږ زور ویر کو اما بهر ملک کې چې کوم کسان دي هغوی پکار دی مسجد ته اهمیت ویر کی پکار دی قرآن مجید ته اهمیت ویر کی اوس موږ سره دوره پیسې نشته چې موږ یوه مولانا ته یې میاشتې 2000 تنخواه ویر کو قرآن باندې ایمان شته موږ سره وخت نشته چې قرآن ته ویر کو رسول اکرم اول نه چې څومره محنت و سټرګل و کوشش کړی دی هغه یې قرآن دپاره کړی دی پیغمبر ته قرآن واجې نه خلکو ویله څه شاعر دی پیغمبر ته یې قرآن واجې نه خلکو ویله څه مجنون دی د څه خلته خبرې ده کوي څه خلته خبرې کولې پیغمبر خپل زړه والا خبرې خپل وجود والا خواهشات نفساني یوه خبره نه کوله څه یې ویله هغه یې خدای خبرې وې هغه وحي و کلام ده پروردګار هغه یې قرآن آیتونه یې ویله اول یا ویله تو اخیره پورې پیغمبر قرآن والا خبرې کړي دي زه زر وایم پیغمبر کله اخري دنیا نه تللو یعنی مو تاسو اکثر امامانو ته سترګې وغړوئ اکثر بزرګانو ته سترګې وغړوئ انبیاو ته سترګې هغوی اکثر چې کوم اخري وصیت دی هغه قرآن په مطالعه کړی پیغمبر مشهور وصیت انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترة اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزیلوا بعد او خلکو زه تاسو نه روان یم ځان وروسته دوه شیونه یو ایمان اهل بیت و قرآن د خدای کتاب دا پرې نه دوئ که پرېمودول ګمراه بشوئ که نه مو پرېږدول تاسو کامیاب و کوران د خپل منځ کې جدا کېږي نه داسې نه دی پکار ځینو خلکو صرف اهل بیتو سره مینه ده صرف مولا علی علیه السلام سره یې مینه ده صرف متمحنې سره یې مینه ده ځینو خلکو صرف قرآن سره مینه ده صرف مسجد سره یې مینه ده نه پکار دی هر چا ټولو مسلمان چې هغه یو خدای مني اگر رسول الله منی یا هغه المنز یو ده یا هغه حج یو ده یا هغه قبله و کعبه یو ده یا هغه قرآن یو ده پکار ده هغه ټوله مسجد یا ومني پکار ده هغه ټوله متمحن یعنی اهل بیت ومني متمحن اهل بیت ومني او پکار ده هغه ټوله قرآن دپاره کار وکړي پکار ده چې هغه قرآن پرې نه دی که پرېږدول هغه ګمراه دي هغه ګمراه دي د پیغمبر جمله مولا علی علیه السلام اخیری وصیت چه و الله الله فی القرآن درې ورته ویله ما ګرانه زوی حسن زه د نروانو قرآن د صفاتې قرآن پرې نه دوئ دا د مولا علی وصیت اخیری زر یم بیبي زهرا سلام الله علیها ته سترګې وغړوئ څه کله پیغمبر دنیا نه تللو بیبي ورته په ژړا شوله پیغمبر پوښتنه ونه کړه ما ګرانې لورې ولې ته ژاړې ویله ما نه دنیا کې درې شیونه ډېر ګران یو اتا مبارکه چهرې ته سترګې غړوله
ډیر نه ګران وي بابا جان، هر چا باندې خپل پلار ګران وي، خو پیغمبر بیبي باندې حد نه پورته ګران وي. تو نه ورسته بیا چاته سترګې کړه تا چې حرامونه ډیره دنیا کې. دویم دنیا کې انفاق کول ما باندې ډیره ګران، خدای لارې کې خرج کول. مو هر چی باندې خرج کوو، قرآن باندې خرج نه کوو. یو زوی باندې 2000 3000 کالج یونیورسټۍ په لکونو روپۍ اهمیت ورکوو، قرآن باندې 50 و 200 روپۍ مو خرج نه کوو. نه انفاق کوو یا خدای لارې کې وکړو. قرآن بهترین موضوع دی تاسو دپاره خرج کولی. بیبي د ژاړي ما ګرانې لوري دنیا کې تو باندې بل چې ګران و د قرآن مجید تلاوت کول. اوس اندا بیبي څه کله دنیا نه چې اخري وصیتونه چې دي مو ټول وصیتونه بیان کوو د دپاره څه ژړا وشي. ښه خبره وصیت یې وکړو مولا علی علیه السلام ته، یا علي ما ته خپله غسل راکړه، ما ته خپله کفن راکړه، ما شپې دفن کړه، زه ځنه خلکو نه خفا یم ما جنازې کې مه پرېږده. اخري وصیت یې چې اخري وصیت دا و یا علي کله مو قبر کې بیله کېدوي، کله به بیله تر بیله پرېږدوي، ما باندې خاورې واچولی شي، یا علي بیله مو ما پرېږدئ، ما قبر باندې د قرآن مجید تلاوت وکړه، ما قبر ته ارڅئ، ما قبر باندې د قرآن مجید تلاوت کوه. دا د بیبي زهرا وصیت و. امام حسن مجتبی ته سترګې وغړوه. څه کله مولا علی علیه السلام دنیا نه وړ، ټولو نه اولینه خطبه امام حسن مجتبی ورکړه قرآن ذکر یې وکړو. او خلکو زه و قرآن یعنی دنیا نه څه کله رسول الله تللو یو یې مو پرېښلي یو یې قرآن پرېښلی. مونه بهترین شی دنیا کې نشته. یعنی قرآن و اهل بیت نه عظیم و دینه پورته دنیا کې تاسو ته ښه شی نه ملی. کچیرې غواړئ څه بې اتفاقۍ نه وریا شوئ، کچیرې غواړئ څه تاسو کامیاب شوئ، یو اهل بیتو طرف ته رجوع وکړو، یو قرآن طرف ته رجوع وکړو. یعنی امام حسن مجتبی خلک قرآن طرف ته متوجه کړل. امام حسین علیه السلام ته سترګې وغړوه. تا اول نه واخله تا کربلا خیری سجدې پورې تا شام بازار نزی باندې قرآن مجید تلاوت. قرآن امام حسین جدا نه و. ځکه شاعر مشرق علامه محمد اقبال هغه څه اسرار و رموز څه ما قرآن نه وچات کړل، ما قرآن کې زړه هغه د مولا حسین خطبې وي. ما مولا حسین خطبې پڑھو کې مولا حسین علیه السلام یوه خبره کړې، هغه نه وروسته قرآن آیات ویلی دی، قرآن طرف ته خلک متوجه کړي. قرآن خوان باندې زه مولا حسین پوه کړل. دا د علامه اقبال جمله ده. مولا امام حسین علیه السلام ته سترګې وغړوئ، اول نه وخت اخره پورې خپله. خو دلته زه دا جمله وکم جواد مولی والا جمله څه هی کاش که سپین کې خلکو قرآن سره یې دوکه نه وی کړي، په نیزو یې نه وی وچات کړی. مولا حسین ورغلله په نیزې باندې نه وچتېدله. خلکو قرآن سره ګپ شروع کو، خلکو قرآن باندې ګاټې شروع کړي. خلک قرآن هغه وخت کې وچات کو څه کله یې ګاټه یې ولیدله قرآن کې، هغه یې په نیزو توهین سره توهین یې وکړلو. کله څه قرآن سره مذاق شروع شي، کله څه قرآن ته خلک سپک نظر وکړي، کله څه قرآن صرف ګاټې دپاره وجه شي، صرف قسم دپاره وجه شي، دغه قرآن مردگانو دپاره دی، زندگانو دپاره دی، بیا وی حسین په شان د ساریان نیزې ته وچتېږي. نه مولا حسین علیه السلام اول نه تر اخره پورې. خو بیا یې دنیا والا ورته مولا حسین ویله څه تاسې زهرا زوی حسین مرغلله سار تاسو تنې نه کټوای شوي، خو جدایي قرآن نشوي کولی. امام مرغلله به کربلا کې، امام مرغلله به شام کې وي نیزې باندې، امام تنه به کربلا کې وي، خو قرآن مو جدا نشوي کولی. کله څه دنیا ته تفسیر یو تفسیر دی، تفسیر غالبا البرهان تفسیر دی. څه دې کې یایي څه مولا حسین علیه السلام ته خدای یو زوی ورکو، هغه زوی علی اکبر یا جعفر نمیدلو. مولا باندې کله که صلوات ختم کوی. او څه کله دنیا ته جعفر یا علی اکبر څه کله راغلو، کله لږ غوندې عمر یې تېر شو، مولا حسین علیه السلام یو کاري ورته ونیولو څه دې ته سبق وښیه. سبق یې ورته ښیلو، مولا حسین خپله سبق ورته ښه مو تاسو ته یې څه خامخا زامنو دپاره یو کاري ونیسو. قرآن تلاوت یې کولو، پښتنه ونه کړه سوره دې ورته وښیلو، هغه ورته سوره الحم ورته وښیه. ویله خو یو پروګرام جوړ کړه، 1000 دینار هغه ورته تیار کړه، درهم یې ورته تیار کړل، ځنه کې وخت کې څه کپړې ورته تیارې کړلې، او مختلف قسم ته سونه یې ورته تیاره کړله، چندي ورته تیار. یو څنګ ته وسیلو مولا څه قرآن خې نه دی ونه ختم کړی،
صرف الحمد ونې زده کړي دی. مولا حسین علیه السلام څه وتی څه دې ته مو دنیا څه ویر کړله دې ایواز کې د الحم ایواز کې څه مو څه ویر کړه دا زر ختم کېږي د دنیا ده خو امو یې موزوي ته څه دې کوم شی تعلیم ویر کو دوی کابر قیامته پورې پیدا کړي هزارو کادر زرګر سوي مولا حسین ونې پیدل اندیشان سره امام سجاد علیه السلام ته سترګې وغړوي. مولا سجاد علیه السلام یې څه که مشرق نه مغربه پورې ټوله خلک مړه شي خو څه ما سره قرآن سره دی زه هیڅ یو نه ډارېږم ما دپاره ډار نشته دی. اندیشان سره امام محمد باقر علیه السلام نه پوښتنه وشوله مولا هغه یې څه کله رسول الله دنیا قیامت ورځې راشي اول به رسول الله ارسي دویم نمبر کې به قرآن ارسي و رسول الله به خلکو نه پوښتنه کوي څه تاسو ایما و اهل بیت سره ایما قرآن سره تاسو ایما اهل بیت سره خدای کلام سره خدای کتاب سره تاسو څه سلوک وکړلو. اندیشان سره امام صادق علیه السلام نه روایت ده قیامت ورځې درې شیونه شکایت کوي مسجد و عالم قرآن.